د رمضان شریف په 20 تاریخ باندې د ورځې پرېوتو نه مخکې ته د رمضان شریف د 29 یا 30 تاریخه پورې یعنې چې کله د اختر میاشت هغه ولیدی شي د ورځ ختمېدو نه بعد په خپل د دغه ټیمه پورې په خپل کور کې په هغې ځای کې په کوم ځای کې چې دا مونځ کوي یا هغه کوم ځای د ځان لپاره مقرر کړي په هغې ځای کې پابندۍ سره اوسېدل، ناسته کول، دغه ورځې دې ته اعتکاف وایي او د دې ډېر زیات ثوابونه هغه راغلي دي. لکه علي بن حسین د خپل پلار نه هغه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کم کس پر رمضان کې 10 ورځې اعتکاف وکړي نو دله به د 2 حج او د 2 عمرو د هغې ثواب میلاویږي. دارنګې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه د هغه هم روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعتکاف کوونکو په حق کې دا فرمایلی دي چې دا قسم خلق دي د ګناهونو نه بند وي او د دې ثواب هغه دې ته ډېر میلاویږي لکه څوک چې هغه نیکۍ کوي، یعنې دې هسې ناست دی دغلته نو د ده ته د دې هسې ناستې هم ثواب میلاویږي په شان د هغې چا چې هغه نیکي کوي. ګویا کې داسې ده چې دی په دغې ځای کې نیکي کوي. د زنانو چې کوم اعتکاف دی نو دا به دوی په کور کې کوي او په کور کې چې کوم ځای کې دی د مونځ دپاره خاص کړي کوم ځای نو بهتره دا ده چې هم په هغې ځای کې دی کښېني د مونځ په ځای کې. د حضور صلی الله علیه وسلم چې کومې بیبیانې وې نو هغوی به هم په دې طریقې سره اعتکاف کوو. یوه خبره هغه دا ده چې اعتکاف هغه شروع کې زنانه هغه په اعتکاف کې کښېني نو بیا به دا د اعتکاف د اصولو د هغې به خیال ساتي، صرف د پاخانې دپاره د تش او د سماتي وغیره چې کوم تقاضي وي د هغې تقاضي دپاره بهر هغه راوتي شي، خو داسې هم نه چې زیات وخت هغه تېروي، نه اندازتاً لږ وخت هغه به بهر تېروي دننه به واپس ځي. دارنګې د خوراک څښاک څه ضرورت دی هغه ورته پکار دی نو د هغې دپاره بار راوتل هغه ضروري دي. که چېرته داسې چې درله خوراک څښاک هغه څوک تیار لیږلی شي دننه په دغه صورت کې او بیا د خپل ځای نه پاسي نه دغه ورله ټیک نه دي. دارنګې دا کار دی له دا دي چې دا په دغې ځای کې نیک اعمال کوي، د قرآن تلاوت کوي، نوافل کوي، تسبیحات کوي او په دې ټولو څیزونو کې دا اخته وي. که په دغې ځای کې دې ته بیماري راغله مثلا حیض راغی، نفاس راغی نو په دې طریقې سره اعتکاف هغه به ماتیږي، اعتکاف هغه د دې نه بعد بیا ټیک نه دی.